د سوات تحصیل بحرین کې 15 کم کوټې نامعلومه کسانو سوځولي چې له وجې په لسګونو خاندانونه متاثر شوي دي. مقامي اوسیدونکي وایي چې 2 ارب روپو مالیت نقصان شوی دی. حکومت د دوی سره مرسته وکړي. مشرق ټي وي خبريال نیاز احمد خان رپورټ. د سوات تحصیل بحرین مانکیال سیمې بډای سره شپږ باندو کې هغه وخت 15 کچه کوټې ناڅرګنده تنانو سوځولي کوم وخت کې چې دغه خالی وي او مقامي اوسیدونکو ګرمو علاقو ته تلول. ځای اوسیدونکو وایي چې واوره ویلیدو وروسته چې کوم خلک واپس راتل د هغوی کوټې وسوځولې شوې. که دا کوم کورونه بحال نشي نه د غریبانو متاثر شو چې بل ځای نشته او لرګی چې کوم نن سبا ډېر قیمتي دی. درګۍ کې یو فوټ په 4.5 خرڅېږي، دلته یو سل پور کوم دی 10000 خرڅېږي، 10-15 ګټه هم نه. نو دا به کوم ځای نه پیدا کوي دا غریبانان هم نشي. ټاټکۍ مزدوري ده. د سیمې مشران وایي چې د غریب خلکو زیان شوی او ورسره قیمتي لرګي هم سوځولی شوي دي. حکومت ته دوی سره مرستې وکړي او ملزمانو ته د سزاګانې ورکړي. اوس موږ حکومت ته دا عرض کوو چې زموږ تپوس به وکړي او زموږ د نسخان شوي د اربونه زیات نسخان شوي دي. دې کې بیت المال هم نسخان دي. دا ځنګل چې ته کټ کوي دې کې کونډه یتیمانانو مال دي. هر فارشټر ته موږ درخواست کوو هغه 10 زره نه بغیر هغه پاس کوي نه. نو حکومت ته دا سوال کوو چې زموږ غریب قوم سره هم تعاون وکړي او کم چې دا نسخان کړي دی هغې له سزا ورکړي. د بحرین پولیس وایي چې دغه ټوله سیمه د ګوجر قام او کوهستان ترمنځ متنازعه علاقه ده. پولیس پکې مقدمه درج کړي او څه کسان یې ګرفتار کړي هم دي او په مقدمه کې د ترهګرۍ دپه هم لګولی شوې ده. دا د مانکیال په هغه لسونو کورونو کې یو څو دي چې شپې د شپې دې ته شرخوخو ورایسته کړی دی او د دې نه اوس سکاره جوړ کړي دي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، جبا، بحرین، سوات.